اعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خوږو مشرانو او معززینو السلام علیکم. ټول نوال خو زه د دغه جرګې ربلونکو ته یو خوست کوم چې کله جرګې ته میسج کیږي هغه سره پکار ده چې یوه جمله دا لوړی شي چې دا جرګه د څه شي مقصد دپاره ده. څومره موت اندازه ده د نن جرګې مقصد دا و چې پرون مو بله ورځ موږ څه وعدې کړې وې چې موږ به یو کمیټۍ دپاره نامې ورکوو، نو هغې کمیټۍ نامینیشن نامو دپاره نن راغوښتې شوې ده. نو دې حوالې سره پکار دی چې لږ واضحې خبرې وشي. کمیټیانې هر ځای کې ډېرې جوړېږي، خو هر یوې کمیټۍ ته بیا خپل خپل کار ولاوي. یوه کمیټۍ لکه څنګه ذکر کېږي چې موږ سنیانو شته ده، هغه مرې مایدې حوالې سره واضحه ده، هغه کې به څه ممبران وفات شوي وي هغه به ورکې پوره شي. خو ما ته دا اندازه لګي چې دا کمیټۍ جوړېږي دا د کورمې د امن حوالې سره ده. څنګه مشران او خاص کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز والا اکثر مو ته یو واضح پیغام رکوي چې دا کورمه په افغانستان کې په نقشې کې وګورئ نه ننوتلې ده. ایمو ښي طرف ته مون افغانستان ده، ګز طرف ته ده، قبلې طرف ته ده، نو دا درې طرفه مونه ایمو د یخنه پرته دي واضحه طور باندې. انډیا راغله ده ناسته، امریکا راغلی ده دښمن د مغاټ، نیټو فورسز دي بیا هغه کې اسرائیل خلکان وتلي دي او په دغه نیت ناستي چې هغه به کوم مریض دی چې داسې کې څه یو کوفتیا څه غلطي څه داسې اور چنګارې ولګېږي چې بیا ورباندې موږ پیټرول شو. نو دې شي لپاره ایمو ادارې، ایمو پاک فوج، ایمو مشران، ایمو علما ټول راویښ ناست وي چې همدا لپاره داسې غلطي ونه شي چې یوه وړه واقعه وشي هغې وړې واقعې نه غټ نقصان وشي. ایمو د لا انفورسمنٹ ایجنسی پوره یقین ده چې د کورمې امن سره د ټول پاکستان امر تړلی ده، خاص کر سیکټیرین شیا سني فساداتو وجې نه. دې وجې نه دو د نورو ځایونو مقابلې کې ډېر زیات راویښ دي. هغې سلسلې کې دوی یو کمیټۍ خواهش ته چې یوه کمیټۍ هغه طرفه شي، یوه کمیټۍ دغه طرفه شي، هغه به یوه کمیټۍ شي چې هغه ته نامه ورکړي د امن کمیټۍ. او د امن کمیټۍ خپل کار معلوم وي چې هغو خپلو کې روابط وي، ډسټرکټ ګورنمنټ سره رابطې وي او فوج او ملیشې سره رابطې وي چې څنګه واقعه کېږي نو فوراً امیډیټ بیس باندې ایمرجنسي په بنیاد باندې رابطې وکړي او حالات حقیقت نه خلک خبر کړي او داسې څه غلطۍ ګنجایش جوړ نه شي. نو ما اندازه ده چې دا نن چې کومه جرګه دغه دې سلسلې کې راغلې چې موږ د یوه کمیټۍ په متفقه طور باندې نامې ویر کړو. بېشکه که څوک کمای بېشا وي هغه به ورپورې کوو، هغه به فاینل کمیټي نه وي خو یو شروعات به وي. هغې کمیټۍ کې بیا واضحه طور باندې دا واضح وي چې دغې کمیټۍ به څه کار وي، 20 وي، 25 وي، 13 وي کسان وي. نو که څه کم وي چې زیات یې موږ کمونه دي لکه څنګه تاسو ته پته 6 کمونه یو، بیا کمونو نه خپله طرفه غټ خلک چې هغه نامې ورکوي هغه بیا ذمهداري خلي. که اوس همداسې زما نه ما څوک ویر کړي زه چا نامه ویر کړم چې دا کمیټۍ کې شو سبا به هغه زه خبر نه یم یا یو قوم به وایي چې تاسو خو نامې ورکړي موږ ورکې نه یو. پکار دی چې دغسې ذمهداري مو ښه زړه کور سره دا خبره قبوله کړو چې امن مو زورات په امن باندې به زه چېسته خبرې کوم امن باندې خو بچا پوهېده چې امن زورات ته او امن مقابل د امن سره باندې مقابل نشته. نو دې وجې نه مو په کار دی چې نن سبا چې کومه جرغه راوختې متفقه طور باندې دوی ته نامې ویر کړو. که کمای بېشی دا پیغام به ورته ویر کړو چې دا یا 20 یا 22 یا 50 نامې دي، دې کې کېدای شي څه نامې مو کاټ شي یا څه نامې ورنوځي. صحیح ده که نه؟ حقیقت دا دی دا یو کاوش دی د مو د ګورنمنټ، یو فکر دی مو د ګورنمنټ چې همیشه دپاره مو تاسو کې نوي خپلو مانځو کې. خو زه داسې یم چې قرآن مجید کومه یوه آیا دی واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دا مو تاسو دپاره دی. دې ته ما اندازه دا دی چې د ګورنمنټ داسې ضرورت نشته، په کار دا دی چې دا مو تاسو عملي کړو. خصوصا دا مشران زه چې کوم کس وم، د سپین ګیري زه چې کوم کس وم، دا مو مطلب چې کوم دلته ذمہ دار دي او دا ما اندازه دا دی دا که څوره دي کې همت وکړي، څوره دي کې خواري وکړي، ډېره به بار آور نه وي څو پورې چې مو تاسو دغه شي ته ما ورته مخلص نه وشوي. ټیک دی دا خو د موقع نه وي، دا خو د مطلب چې وقتاً فوقتاً محرم راشي یا بل داسې څه ایونټس وي
یا مثلا انداسې د یو هغه د وکي ګیدرینګ د وکي مو تاسو د کینو او مو تاسو د دوی په مخ کې هم د دوی شکریا ادا کړو ورسره دوی نه علاوه د مو تاسو لګیا شو او خپلو مانځو کې د خوشحالۍ اظهار وکړو خدای خوشحالۍ اظهار صرف اندغ ټینټ دپاره ټینټه پورې دی دغه ټینټ نه مو تاسو بهر شو نه ایمو اهل سنت کوم برادران دي دغه مشرانو کې عملي څه قدم خستلې ولا څه غشته نه اهل تشییع کوم ایمو مشران دي هغوی کې یعنی څو پورې امن دپاره زه به دا وایم چې امن به سر چوک څنګه نه خوښوي تاسو نه به زیات مو خوښوو ویلې څه تاسو دلته ډیوټي دی بېشک تاسو تنخوا خلوئ تاسو پاکستان وفادار یوئ خو تاسو سره مو د پاکستان وفادار آیو ورسره دلته ایمو بچیا دي تو بچی دلته نشته ایمو بچی دلته دي سر تاسو دلته خلخانی نشته ایمو خلخانی دلته دي نو امن خو تاسو نه زیات مو ته زیات ضرورت دی کله څه امن دوی نه زیات مو ته ضرورت دی په کارداري څه اعمال مو تاسو دوی نه مو زیات وي که کله دوی نه مو اعمال زیات وو نه مثلا زه به دا ډېر معذرت څه دغه مشرانو ته داسې وایم څه محرم والا میټینګ شوی و دلته انداسې شیعه سنیان راټول کړي وو لوور کوروم والا او مو تاسو خوشحالۍ اظهار کړی و چې بس مو خو یو بیا محرم نه بعد نن مثلا ضرورت شو نن مو تاسو راټول شو بیا یې ور خوشحال شو چې موږ شیعه سنیان یو دوی خوشحال شو چې ټول مو په یو ځای ولیدو او مو تاسو خوشحال شو حالان کې که صرف باندې ټینټه پورې وي نه ما اندازه دار چې دا به بر اور نه وي ایدي به فروټ نه وي مو دپاره که ایدي فروټ مو تاسو غواړو ارڅوی بسم الله ور پاڅو یو بل ته لاس ورکو خو لاس منافقانه لاس نه څو پرې ما ته لاس ورکولې کې منافقات وي حقیقت نه وي دغه پاکستان خو مشکل کې دی اندی مو تاسو واجنه مشکل کې دی اغیار کار کوي آؤٹ آف بارڈر کوم خلق دی هغه کار کوي انڈیا کار کوي افغانستان نه مطلب سمو کی کار کیږي امریکا اور اسرائیل کار کوي او ما ته یا مطلب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے موت یا غالا کار جوړی ګو او زه د سیایم څخرو مشران راټول دي ښه خبره ده چې مو تاسو بسم الله وکړو ایمو تاسو اعمال کې که اخلاص راغلو ان شاء الله څه امن رسیبه بېشک به رسي نو زه